د شاهانو ورکړه لالو جواهر وي د شاهانو ورکړه لالو جواهر وي د ادب د خاوندانو د زړه غوښې. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات د الخیام نیوز ډیرو ګرانو کتونکو. دا د الخیام نیوز ځانګړې خپرونه ځلانده ستوري دي. زه یم ستاسو کوربه واجد مشال، د کیمرې په شا معاذ الله دی. زما ملګرتیا کوي زما ډېر تکړه ملګری ابو وصال اظهار الله. او نن هم د ځلانده ستورو دا خپرونه تازهګرام ته راوړې ده. د یو پیژندلي شاعر زمونږ استاز جناب آزاد بخش صاحب حجرې ته راغلي یو، نو د هغوی را سره په ځلانده ستورو کې نن میلمانه دي. سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. واجد مشال صاحب، ستاسو او ستاسو د ټیم او د الخیام دلته په دومره لنډ تنګ وخت کې دلته د راتلو ډېره ډېره مننه. ډېره مهرباني سر، او ستاسو هم یو جهان مننه کوو چې دغه د ژوند ډېرې قیمتي لمحې هم زمونږ په نوم کړې. ستاسو ډېره زیاته مننه کوو. سر دغه زمونږ لنډه شان خپرونه ده، خو په دې کې باید چې کمې خبرې کم تپوسونه یو څو ډېر مهم دي هغه ستاسو نه کول غواړو. اولنۍ خبره خو دا ده سر چې شاعري مو کله شروع کړې وه؟ ځینې خلک وایي چې ګاډ ګفټډ ټیلنټ دی، څوک پکې نورې هم ډېرې خبرې کوي. ستاسو څه خیال دی؟ شاعري هم د وخت نه شروع شوې وه که نه چې کله سټیج ته ورسېدی د هغې نه پس؟ نو د شاعرۍ خو داسې خاص څه هنر یا کسب نه دی چې سړی وایي چې دې وخت نه مې شروع کړه. ستاسو وختي خبره وکړم دا خدایي ګفټډ دی، یو پیرزونه ده د خدای پاک په ځینو خلکو باندې. زه خو چې سوچ وکړم نو زه خو چې ښه او بد پوهېدلی یم، یا د دویم نه یا د اول نه یا د دریم نه. او په دې د موسیقۍ سره به هم ډېر شوق و. پخوا به د کلامونه راتلل، خاطر صاحب کلام به د خیال محمد په اواز، د احمد خان په اواز باندې. نو زه په هغه مطلب به هم نه پوهېدم، خو ما له به هغې دونه مزه راکوله چې بس ما به بیا بار بار اورېده. دا میډیا هم داسې خاص نه و، چېرته یو ریډیو به یو شاټی دوه شاټی په هغې به دا پروګرامونه راتله، او بیا وروسته ټي وي هم راووتو. نو سر عطاالله جان صاحب به قول چې دا زیبا هنرونه دي، نو چې د یو موسیقي په سړي کې څه نه څه هغه جراثیم به ورته ووایو چې هغه یي نو دغه ټول بیا په سړي کې راځي. چې د یو هنر سره مینه یي نو دغه د بل هنر سره مینه خامخا پیدا کېږي. هسې زما په خیال سر شاعران او یا ادیبان خو یا د کتابونو د لوستو نه یا د مشرانو سره د ناستو نه پوه دي چې د فن څه قیمت دی. هغه د چا شعر دی چې ماته د فن قیمت معلوم دی، دا قصې مه کوه زما په ټول کتاب زما د یو ماښام ډوډۍ نه کېږي. نه خو خیر بیله خبره ده، خو که پرس که عام ولس دغه سوال کوي چې که پرس که شاعري ښه شي یا زما ناول ښه شي، زما افسانه ښه شي، زما غزل یو ډېر ښه معیار ته ورسي، نو د دې په معاشرې باندې څه اثر سر؟ نو ظاهره خبره ده، خلک وایي چې شاعران او ادیبان او لیکوالان د معاشرې سترګې. نو یو ادب برای تنقید او یو ادب برای ادب. نو ادب دا شی چې لکه داسې ادب ولیکلی شي چې هغه معاشرې ته او ځپلي قام ته د خاورې ته فایدې ورکړي، د خلکو په دې ژوند کې چې دا کمې ستونزې دا دغه شي، دا هغو ته سهولتونه میلاو شي، هغو ته خپل حقونه میلاو شي. نو دې دپاره لکه پکار ده چې ښه ادب ولیکلی شي. لکه تاسو هغه ادب هم هغه بازاري ادب چې تاسو به اورېدلی نو هغه یو لږ ساعت له راشي خلک یې واوري خوند یې واخلي، خو د هغې څه افادیت نه، د هغې څه مقصدیت نه. ډېره د کار خبره چې باید شاعري دې د مقصدیت دپاره وشي سر. نو تاسو څه ګڼئ چې اوسني زمونږ د کم د کل زمونږ استادان یا زمونږ د عمر چې کم شاعران دي دوی شاعري څنګه هغه مقصدیت پکې څه نه څه په څه نه څه نظر کې ستاسو ته ښکاري که څه ګڼئ؟ نو دا وخت د ارتقایي عمل نه راتېرېږي، او ما چې څنګه وایي چې دا خلک چې دی نو لکه دا وخت د خلکو ډېر ښه استازي، څومره چې دا خلک د ستونزو سره مخ یې، څومره د مصیبتونو سره مخ یې، د هغې نه یو دغه راوځي او هغه شاعري ترې راوځي، هغه نثر ترې راوځي او هغه بیا د خلکو په ښېګړه کې استعمالېږي. نو اوس موږ لکه ادیر ادبیات زموږ تنظیم چې دی هغه جوړ شوی دی، په هغه کې نوي نوي شاعران ولې مشال صاحب تاسو پکې پخپله هم یې. نو زه وایم چې هغه خو دونه ښکلي شاعران دي چې سړی ورته حیران شي چې لکه په دې سټیج د هغو دا سټیج لا د دې دی هم نه، خو هغه هم بیا له خپل
خپل معاشره نظر دی، په خپل خلکو نظر دی، په خپل خاورې نظر دی، او په هر شعر کې او په هر غزل کې او په هر نظم کې د هغو ډېر د خاورې دپاره هم لیکل کړي دي او د خپل قام دپاره هم لیکل کړي دي، او انشاءالله چې داسې لیکل کېږي نو دا قام به په خپل په مخه په ترقۍ باندې ځي. سر څنګه چې تاسو ووایئ چې دغه ولسي تحریکونه چې دي یا زموږ چې کومې ټولنې دي دا د ژبو په ترقۍ کې د ادب په ترقۍ کې یو ډېر مهم کردار لوبوي، خو له بده مرغه موږ چې څومره ګورو سر څنګه چې تاسو ذکر وکړو ډېر تنظیمونه پکې داسې هم شته چې ډېر ښه کار کوي، خو بیا هم دغه تنظیمونه د خپلو ټولنیزو د ننني مسلو ښکار کېږي. نو ولې دغه یا د انسان نیچر ته ګڼئ، د انسان هغه فطرت دی چې دغه د مشهورتیا هوس او دغه خوښۍ که نه په دا ستاسو څه ګڼئ چې دغه تنظیمونه به څنګه د پښتو په دې ترقۍ په دې لړ کې خپل صحیح کردار څنګه ولوبوي؟ نو داسې دا مشال صاحب چې په هر ځای کې ښه خلک هم او بد خلک هم خو زمونږ په معاشره کې زمونږ په ادبي لیکوالانو کې په شاعرانو کې ډېر خلک داسې دی چې هغه په دې قام مین دي، خپلې ذاتي مسلې شاته کړي دي او دا وایي چې زمونږ دا قام په اجتماعي توګه ترقي وکړي نو بیا به د دې نه به هر یو سړی مستفید شي، او که په ذاتي توګه نو خو یو کس ته معمولي پیدا ورسي نو خلکو کې دا اویرنس پیدا کول پکار دي هغه په هر ژبه کې که د نثر په ژبه کې که د شعر په ژبه کې چې موږ ټولنیز ژوند چې دی په دې باندې توجه ورکړو او هم لکه دا مخکې بوځو نو بیا به دا خاوره هم په مخکې لاړ شي او ټول قام به په ترقۍ باندې لاړ شي. سر دغه ستاسو کار ته ډېر په دروند نظر ګورو ځکه چې یقینا په دې معاشره کې په دې ټولنه کې ځان له ډوډۍ پیدا کول هم ډېر ګران کار دی، او د دغه سره بیا د دغه پښتو غم راغستل او د دغه په منډو ترړو کې دغه کار کول یقینا ډېر ګران کار دی، خو په هغه معاشره کې اوسېږو سر چې کله کله شاعر ته ډېر څه بل شاهنامې هم وبللی شي، نو دغه د مینې کار د امن کار د ورورولۍ دغه درس چې دی دغه کله کله ډېر ګرانېږي نه څه ګڼئ؟ نو ګرانه خو ده خو لکه صاحب شاه صابر شعر دی چې هغه داسې ذهن نه ووتو، خو به هر حال لکه خبره داسې ده چې لکه ګران کارونه چې نو دې دپاره لکه داسې خلک هم خدای پاک بیا پیدا کړي چې په هغو کې حوصلې هم وي، په هغو کې همت هم وي، او په هغو کې لکه د خپل بچو ذاتیات یا قرباني او خپل قام له دغه ورکوي، هغو له وخت هم ورکوي، هغې له ستړي هم کوي او هغې له زیار هم کوي. دا او لکه زه به دا ووایم چې لکه قامونه چې ګټي دا ټول خلک نه ګټي، دا یو څو لیونساري هغوی ګټي. نو هغه وایي چې په دنګو غرونو د منزل نښې ته به څوک ورسي، د منزل نښې ته به څوک ورسي، په دنګو غرونو ده خطو څوک دی. او یو دا صاحب شاه صابر صاحب دغه چې هغه شعر خو زما داسې دغه شو، خو په هر حال سر ستاسو شاعري خو مونږ ډېره زیاته اورېدلې هم د ډېره زده کړه تې هم کوو، خو زمونږ کتونکو ته ووایه چې د اوسه پورې هم څومره شاعري کړې ده، په کم صنف کې هم کړې ده، د خوښې صنف هم څه دی؟ زما خو په خپل هسې غزل خوښه ده او غزل لیکم هم ډېر، او کله ناکله پکې نظم هم ولیکو او سندره مندره پکې هم ولیکو، خو زیاتره نظم پکې خوښ مې دی غزل. آزاد صاحب موږ د ډېر پخوا نه پیژنو، د ډېر عمر وشو، خو پته نه لګي چې د آزاد صاحب کتاب ولې نه راځي، په دې کې څه مسلې کیدی شي، د هغه څه د لارې خنډ څه دی آزاد صاحب؟ بس داسې خاص خبرې خو پکې هم نشته، خو بس څه د ناراستیاو کله ناکله وایي چې اوس به وشي په دغه. آزاد صاحب دا د دغه قام امانت دی، دوی ته به رسول غواړي، موږ خو بیا هم ستاسو سره کینو، ستاسو کلامونه واورو، زده کړه ترې وکړو، ډېر زیات خوشحاله شو، خو دا په اصل کې په دغه ژبه باندې پیرزونه ده، نو دا به دوی ته رسول غواړي آزاد صاحب، نو په دغه کار باندې چې څومره هم تعدي وشي دغه به پکاري. او بله دا د آزاد صاحب چې زمونږ دغه کتونکو ته به خپل یو تازه کلام وایي. تازه خو بیخي داسې به نشته حاجي، یو زوړ کلام جی سر ارشاد. د څلورو موسمونو وطن، د څلورو موسمونو وطن، غله دانه پکې بېسیاره کېږي، خو چې قاتل شولو نظام د وطن، خلک نه هرې ورځې شپې تېروي. غزل ده چې وادي مشال صاحب
خیلونه ورانول غواړي یو قام جوړول غواړي ملګرو بس د دې څه انتظام جوړول غواړي او تر څو به د بل سترګو ته کاته وي نازنینو همت راله پکار دی خپل انجام جوړول غواړي هم دغه زولنۍ د پرمختګ په لاره خندي یووالی د فکرونو ګام په ګام جوړول غواړي که حال مو د بیللی مستقبل نشو بیللی که حال مو د بیللی مستقبل نشو بیللی د وخت په غاصبانو به ماښام جوړول غواړي جنګونه طبقاتي دي مذهبي جنګونه نه دي جنګونه طبقاتي دي مذهبي جنګونه نه دي انسان په دې کې بوخت دی بل غلام جوړول غواړي دا شعر راته بیا ووایه مننه جنګونه طبقاتي دي مذهبي جنګونه نه دي انسان په دې کې بوخت دی بل غلام جوړول غواړي چې څوک پکې بې کوره د ډوډۍ نه پاتې نشي چې څوک پکې بې کوره بې ډوډۍ نه پاتې نشي یو پاک له تفاوت ښکلی نظام جوړول غواړي او د ډزو د ډومبخو له بارودو مې نفرت دی د ډزو د ډومبخو له بارودو مې نفرت دی د علم په رڼا به خپل مقام جوړول غواړي دا شعر راته هم بیا ووایه سر مهرباني د ډزو د ډومبخو له بارودو مې نفرت دی د علم په رڼا به خپل مقام جوړول غواړي او جرګې که مرکې وي منتونه که زارۍ وي که مرکې وي منتونه که زارۍ وي حالات داسې راغلي دي چې قام جوړول غواړي او ازغي ازغي ماحول د ګلان څنګه راوړم آزاده هول د ګلان څنګه راوړم آزاده وربل په مینه مینه ګلندام جوړول غواړي ډېر ښه سر ډېر مننه ډېر زیاته مهرباني ستاسو یو جهاد مننه دغه ګران کتونکو زمونږ د الخیام نیوز نننی د ځلانده ستورو پروګرام دغه د دې په اړه تاسو څه وایئ دغه به ستاسو نه اورو د بل خپرونې دپاره ماله راکړئ اجازت د لوی الله په امان